انس رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی علیہ السلام فرمایل الشهداء ثلاثه شهدا شهیدان دا په درې قسمه باندې دي اولنې شهید دا هغه دی رجل خرج بنفسه وماله چې دې په خپل وزي د الله په لاره کې او مال چې دی نو هغه هم خپل لګي یعنی جان هغه خو خپل له د دې سره سره چې دی نو هغه د سره کم ساز سامان او دغه دی نو هغه مال چې دی نو هغه د خپل له مال خپل لګي جان هغه خپل لګي محتسبا د پاره د نیکی یعنی د الله د رضا د پاره فی سبیل الله د الله په لاره کې اوسي یرید د اراده ای یقاتل چې دا دې د الله په لاره کې هغه قتال وکي جهاد وکي او یقتل او د قتل کړي شي یکسر سواد المسلمین د اراده دای چې زه د الله په لاره کې هغه جهاد هم وکم او ماته الله پاک د شهادت مرګ هغه راکړي او د مقصد دای چې زه د مسلمانانو هغه ډله او جماعت هغه سیوا کم مقصد دی نو فإن مات او قتل نو وس کده دا میدان جهاد کې هغه شهید شو یا انت شهید نشو بخپل مرګ باندې هغه مړ شو نو غفرت له ذنوبه دغه ګناهونه چې دنه هغه معاف شي ټول ګناهونه الله پاک په دغه معاف کی څومره ګناهونه ردن شي وي او اجیر من عذاب القبر الله پاک په د قبر عذاب نه په امان کی ويؤمن من الفزع الاكبر او د اخرت او د قیامت په ورځ چې کوم لوی یره ده چې ټول خلک کله د قبرونو نه راپاسید باغو باندې به یو یری چې نن به زمون سره سکیږي د سره باغ یره هغه نه ويزوج من الحور العين او الله پاک په د حور عینا سره نکاح وکي ويحل حلة الكرامة او دتبا یو جوړه واغستول شي چې هغه جوړه به د عزت جوړي او ويوزع على رأسه تاج الوقار او د په سر باندې به هغه د عزت یو تاج هغه کې خودل شي والثاني او دویم قسم شهید هغه دی رجل هغه سړی دی خرج بنفسه وماله چې دی اوتلو په خپل او د خپل مال هغه د ځان سره ویوړو یعنی مال په د سر چې کوم ساز سامان دی هغه د خپل مال باندې اغستل وي محتسبا د الله د رضا لپاره یرید ان یقتل د اراده دی چې زه قتال وکم یعنی کافران وچنم خو دا اراده نه کړی چې زه په خپل حالت شهید شم د شهادت نیت او اراده نه کړی صرف په نیت دا قتال باندې تللی فإن مات او قتل پس که چېرې دی په خپل مرګ مړ شو یا شهید شو کانت رکبتیه مع ابراهیم خلیل الرحمن د ده دا زنګونان دا به د ابراهیم علیه السلام سره لګېدلي مطلب دا دی چې دی به د ابراهیم علیه السلام په خوا کې د دا ملګرتیا او ګاونډګیري دا به د ابراهیم علیه السلام سره بين يدي الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر والثالث دريم قسم هغه دی رجل خرج بنفسه وماله چې په خپل وتلو خپل مال هغه د ځان سره ویوړو محتسبا دا الله د رضا لپاره یرید د اراده وي ان یقتل چې د کافران وجني ويقتل او دی هم په خپل هم شهید شي د شهادت په نیت باندې وتلی دی نو فإن مات او قتل پس که چېرې دی په خپل مرګ باندې هغه وفات شو او قتل یا دی قتل کړی شو جاء یوم القیامت جاء یوم القیامت نو دی به د قیامت په ورځ راځي شاهرا سیفه په داسې حال کې چې ده به خپله توره هغه د نیام نه راویستلي او واضعه علی عاتقه او دا توره به یې په اوږه باندې اښودلي دیبا په داسې حالت کې هغه په قیامت په ورځ راځي چې ده به خپله توره په اوږه یې اښودلي او قیامت په ورځ کې به روانې دي والناس جاسون على الركب يقولون الا افسحوا لنا فإنا بذلنا لنا دماءنا واموالنا لله خلق ته وایي چې ما ته لار وکړي خلک ورته لار کوي چې دا هغه کس دی چې د خپل جان او مال د الله په لاره کې هغه وقف کړی و خپله وینې د الله په لاره کې هغه توی کړې وه حتی یأتو منابر من نور تحت العرش دی به ځي خلک ورته لار کوي تر دې چې د عرش د لاندې به د نور منبرونه وي لکه څنګه چې په دنیا کې دغه منبر دی
خیسته منبرونه به هغه د دې لپاره د نور هغه جوړ کړی شوي د الله د عرش د لاندې فیجلسون علیها نو دوی به په هغې باندې کښېني ینظرونه دوی به ګورې کیفه یغزا بین الناس چې څرنګې د خلکو په منځ کې فیصلې کېږي د خلکو د فیصلې به یې نه چې د خلکو په منځ کې هغه فیصلې کېږي څوک جنت ته ځي څوک جهنم ته ځي فیصله هغه کېږي دوی به چې دی نه هغه په منبر ناست او تماشه به کوي لا یجدون غم الموت دوی به د مرګ غم به د دې سره نه ولا یفتنون فی البرزخ دوی به په برزخ کې هغه هم ناز میله کېږي مطلب برزخ د قبر زندګۍ ته ویلی شي په هغې کې به هم په دې باندې اسمیخ وغیره هغه نه مطلب هلته به دې په راحت وي ولا یفزعهم الصیحة کم چغه چې والی کېږي د آخرت په ورځ د هغې په یره کې به نه ولا یهمهم الحساب دې سره به د حساب کتاب یره نه ولا الميزان او نه به ورسره د میزان او د قیامت په ورځ چې کله اعمال تللی کېږي د هغې یره به ورسره هم نه ولا الصراط او نه به ورسره د صراط یعنې د پل صراط یره چې نن به په دې باندې مونږ هغه څنګه پورې اوسو دا یره به ورسره هم نه ولا هم یسألون شیء او د دې نه به د هېڅ څیز په باره کې هغه تپوس نه کېږي یا مطلب د دې سره حساب کتاب نه کېږي شیئا د هېڅ الا مگر ولا يشفعون في شيء الا شفعوا دی به سفارش هم د خلکو کوي ويعطون من الجنة جنت او دی ته به جنت هغه ورکړی شي ما احبو کم جنت چې د دې خوښ وي دی به خلکو سفارش هم کوي او دی ته به الله داسې جنت ورکړي کوم جنت چې د دې خوښ وي ويتبوؤون من الجنة حيث احبوا او دی په جنت کې په هغه ځای کې هغه اوسېږي کوم چې هغه د دې خوښ راځي دی په جنت کې په هغه ځای کې وي دا د شهید هغه مرتبه ده بیا په دې آیت کې الله پاک فرمایي سیهدیهم ضرب چې الله پاک په دې ته هدایت ورکوي په دنیا کې به دې ته الله پاک نیغه لار وښیي یعنې څوک چې د الله په لاره کې هغه قتال لپاره ځي الله پاک په دې ته په دنیا کې هغه نیغه لار هغه اساني د هدایت وفي الآخرة إلى الدرجات العلى او په آخرت کې به دې له اوچتې مرتبې ورکوي او بیا فرمایي ویصلح بالهم د دې حالت به الله پاک برابر کړي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم دنیاوي حالات په هم الله پاک برابر کې مطلب دې ته به د هدایت لار اساني او آخرت کې خو د دې لپاره هغه اوچتې مرتبې دي